نن د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د NCHD اساتذه فیمیل او میل ټیچرانو یو ډیره غټه درنه وشوله او هغې په خپله درنه کې دا وغوښتل چې موږ د تیرو 10 کالو او د 20 کالو نه ماشومانو ته سبق ښایو او موږ تر اوسه پورې مستقل کړی شوي نه یو. د تیرو 1 کال راهسې موږ ته خپلې تنخواګانې نه میلاویږي او موږ تر اوسه پورې ټولو ماشومانو ته سبق جاري ساتلی دی. د آیا د خیبر پختونخوا هغه تعلیمي ایمرجنسي څه شوله موږ له دې خپل حقوق راکړی شي نو تاسو دا ویډیو ہمارے تمام مطالبات جو ہے وہ مان لیے جائیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے ہمارے تمام مسائل حل کیے جائیں. تھینک یو والسلام. جی مونږ خو ډېر وخت نه د تحریک شورا تقریبا 1998 نه بیکس والا 2002 نه NCHD والا کار کوي لګي په خپل فرایض سره انجام رسوي او مونږ په 6 اگست 2020 کې د CCI اجلاس سره مخه په 18 ترمیم مطابق زمونږ دغه پروجیکټ چې د وفاق نه صوبې ته ول شوی دی د جولای 1 جولای 2021 نه مونږ صوبې ته ول شوی یو باقاعده نوټیفیکیشن مطابق چې مونږ سره موجود دی خو تر نن ورځې پورې چې دا 1 کال او 15 ورځې نن پوره شوې زمونږ ته اوسه پورې نه سیلري د KPK حکومت نه میلاو شوه او نه زمونږ څه دا ویریفیکیشن پوره شو. په ویریفیکیشن په بهانه باندې زمونږ دا 1 کال تیر شو خو د هغه په بهانه باندې زمونږ تنخواګانې تر اوسه پورې میلاو نه شوې او نه مونږ ته تنخواګانې خپلې او خپل حق راکړی شو. د اختر نه مخکې مونږ باقاعده خپلې تنخواګانې ریلیز کول غواړو چې مونږ ته د اختره پورې خپلې تنخواګانې میلاو نه شي نو مونږ به د اختر نه پسې وروسته راځو او مکمل در نه به کوو. مونږ اوس صرف علامتي طور باندې راغلي یو صرف حکومت ته یو پیغام ورکوو چې دلته مونږ دغه خپل حق غواړو مونږ خپل حق هېڅکله نه پرېږدو او د اختر نه پس به مونږ مستقل در نه وي تر هغه وخته پورې به دلته ناست یو په روډ باندې به ناست یو چې تر څو پورې مونږ یا دې ځای نه مړه نه یو تلي او یا مونږ ته خپل حق نه راکړی شوی. نو د دې نه علاوه مونږ ریګولایزیشن چې دی د فاټا څومره پروجیکټ چې دي هغه 121 پروجیکټ په یو سټیپ کې او دغه رنګې تقریبا 20-30 پورې پروجیکټ په بل سټیپ کې ریګولر شو خو لیکن د ایجوکیشن چې کوم پروجیکټس دي دا تر نن هم پرېښي دي. بیکس NCHD والا داسې پروجیکټس دي چې دا په دور دراز علاقو کې په غرایزو علاقو کې زموږ خپل ماشومانو ته هغه پړهی کوي هغه یې مستقبل روښانه کوي هغه ځایونه چې هلته د حکومت لاس نه رسیږي زموږ پروجیکټ سکولونه کولاو کړي دي هلته زموږ ټیچران لګیا دي او د ماشومانو مستقبل روښانه کوي لیکن حکومت موږ سره دغه د دې بدله دا ده چې 1 کال وشو موږ ته اصل لري نه کړه په دې ګرانۍ کې په دې مهنګایي دور کې زموږ که تنخواګانې 1 کال نه بندې دي نو موږ مطالبه کوو د حکومت واکدارانو نه وزیر اعلی صاحب نه وزیر تعلیم شهرام صاحب نه چې زمونږ اول د سیلري زر نه زر ریلیز کړی شي په یو د اختر نه مخکې د 1 کال تنخواګانې دې راکړي او ورپسې د زمونږ فاټا ریګولایزیشن چې دی د NCHD او بیکس ټیچران چې دي دا د زر نه زر ریګولر شي او که چیرې نو د دې نه علاوه مونږ ریګولایزیشن چې دی د فاټا څومره پروجیکټ چې دي هغه 121 پروجیکټ په یو سټیپ کې او دغه رنګې تقریبا 20-30 پورې پروجیکټ په بل سټیپ کې ریګولر شو خو لیکن د ایجوکیشن چې کوم پروجیکټس دي دا تر نن هم پرېښي دي. بیکس NCHD والا داسې پروجیکټس دي چې دا په دور دراز علاقو کې په غرایزو علاقو کې زموږ خپل ماشومانو ته هغه پړهی کوي هغه یې مستقبل روښانه کوي هغه ځایونه چې هلته د حکومت لاس نه رسیږي زموږ پروجیکټ سکولونه کولاو کړي دي هلته زموږ ټیچران لګیا دي او د ماشومانو مستقبل روښانه کوي لیکن حکومت موږ سره دغه د دې بدله دا ده چې 1 کال وشو موږ ته اصل لري نه کړه په دې ګرانۍ کې په دې مهنګایي دور کې زموږ که تنخواګانې 1 کال نه بندې دي نو موږ مطالبه کوو د حکومت واکدارانو نه وزیر اعلی صاحب نه وزیر تعلیم شهرام صاحب نه چې زمونږ اول د سیلري زر نه زر ریلیز کړی شي په یو د اختر نه مخکې د 1 کال تنخواګانې دې راکړي او ورپسې د زمونږ فاټا ریګولایزیشن چې دی د NCHD او بیکس ټیچران چې دي دا د زر نه زر مونږ ورچ کېږو دې نه پسه زمونږ عمرونه تیر شو که مونږ ریګولر نه کړو نو اختر پسې به زمونږ یو مضبوطه در نه وي او هغه به داسې در نه وي چې هغه به د دې ځای نه مونږ پاسېدو والا نه یو یا به هم دوی په مړینې پاڅوي او یا به مونږ ریګولر کوي د دې نه. 5 سال نه مونږ ته بک نه میلاویږي مونږ 2008 نه چې مونږ کله سکول چالو کړی دی دا هغې وخت نه خو د سره کتابونه نه کله سرکار سکول نه راوړي یا زاړه راوړي په هغې باندې مونږ خپل سکولونه چلولي 5م والا مونږ ښه په زمونږ سره هر کال 5م والا په سرکاري ګورنمنټ سکول کې امتحان ورکوي ښه په اوچتو نمبرو پاس کیږي. زمونږ سکولونه د بیکس او د NCHD ټول سکولونه
د ګورنمنت د سکولونو مقابله کولی شي بیا هم دوی موږ له تنخوا نه راکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ احتجاج زمونږ د یو کال شو زمونږ د تنخوا بنده ده. زمونږ د احتجاج په دې باندې دی او دا د مختلف ځایونو نه راغلي دي، د 400 نوشیره اور ثوابي مردان د KPK مختلف ضلعونه د زنانه راغلي دي. لکه تاسو خپله سوچ وکئ چې د یوې میاشت تنخوا د چا نه وي نو هغوی باندې څه تېرېږي. دا پوره کال شو او زمونږ تنخوا لکه بند ده که نه، نو مونږ د خپل تنخوا پسې راوتي یو چې زمونږ دا احتجاج چې دی نو دا کوم چې حکمرانان دي دی واوري او په مونږ رحم وکړي او مونږ ته دا تنخوا ایشو کړي. مونږ د وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل کوو چې مونږ ته دا تنخوا مونږ ته راکړي. دا د اختر راغللو او تنخوا لکه زمونږ نشته. ډېر لکه دا ټول ټیچران ډېر په مشکلات کې دي او د ایجوکیشن منسټر نه مونږ پرزور اپیل کوو چې زمونږ ټول ټیچرز اسپیشلی فیمیل ټیچرز باندې رحم وکړي او مونږ ته دا تنخوا زر تر زره ریلیز کړي چې زمونږ دا مشکلات کم شي. 5 نه مونږ یو حالانکې مونږ اوریج شو خو لکه حکومت چې دی نو هغه د بیکس ټیچر ته سپام نه کوي ځکه چې دا ډېره غریبه طبقه ده نو زمونږ طرف ته هغوی څه خیال نه کوي. حالانکې په ملک کې نور ډېر کارونه کېږي خو زمونږ حق څوک نه مني. منورے میں ایک بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ٹیچر ہوں. ہم 20-25 سالوں سے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے 20-25 سال اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتا ہے تو انہیں بھی ریلیف دے دیا جاتا ہے اور ہمیں ریلیف تو کیا ہمارے تو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہمیں تو اپنا حق تک نہیں دیا جا رہا. ہم اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان میں تو ایجوکیشن کے شعبے میں اتنے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں اور کیا ہم اس شعبے سے منسلک لوگ نہیں ہیں؟ کیا قوم کے غریب بچوں کو پڑھانا اتنا بڑا جرم ہے؟ اگر ہاں یہ جرم ہے تو ہم یہ جرم کر رہے ہیں. ہمیں اپنا حق دیا جائے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنا بنیادی حق مانگنے کے لیے بھی سڑکوں پہ نکل آئے ہیں؟ ہمارا تعلق ثوابی سے ہے. ایجوکیشن منسٹر شہرام خان ترکائی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ریگولر کیا جائے. ہماری تنخواہیں فوراً ریلیز کر دی جائیں, عید سے پہلے ہی ریلیز کر دی جائیں, کیونکہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, ہم بھکاری نہیں ہیں, ہم ٹیچر ہیں, ہم قوم کے معمار ہیں, کوئی جرم نہیں کر رہے. ہم فخر سے سر اونچا کر کے ہم اپنی تنخواہ مانگنے آئے ہیں اور بھیک نہیں مانگ رہے, ہم بھکاری نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم شہرام خان ترکائی سے اپیل کرتے ہیں کہ فوراً ہم اور تمام بیکس اور NCHD ٹیچرز کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ ہمیں سننے کو ملے, کیونکہ یہ کوئی انصاف نہیں ہے, اچھی بات نہیں, ہمارے ساتھ بالکل بھی صحیح نہیں ہو رہا. اور ہم تو سنتے ہیں روز آئے دن ہم سنتے ہیں کہ شہرام خان ترکائی نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ اقدام کیا, یہ وہ اچھے اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو کیا ہم اس ڈپارٹمنٹ سے منسلک لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم قوم کے غریب بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ تو کوئی تو ہمارا کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہمارے سامنے لایا جائے جس کی بنیاد پہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا, ہمیں ریگولرائز نہیں کیا جا رہا. ہمیں ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں, گورنمنٹ آف KPK سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں ریگولرائز کیا جائے بیکس اور NCHD ٹیچرز کو, اور ہمارے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہمیں گورنمنٹ اسکولوں میں ضم کر دیا جائے. پرائم منسٹر, شکریہ.